زما کیسې ته غوږ ونیسئ چا ویلي دي واجب دي کومه مسله ده کوم کتاب چې لیکلی دي کوم شریعت تفصیل دا ورکوي دا ټوله خبره دی پدرمان ډلې دا په درواغو ده دنیاوي دوړ ده یې پیسو ګټه ده دا زه تاسو ته ثابتم 3-4 منټو کې وایي چې دا موږ جنډه پرچم نبي ده بلې وایي دا جنډه مو پرچم نبي ده دا کوم کتاب چې لیکلي دي بلې کوم کتاب چې لیکلي دي چې پرچم نبي ده تاونه جنډه ادا تا نه مخکې 14 صدۍ تېرې شي چېرې یوه خلیفه خدا نه وویله یوه حکومت نه وویله یوه سلطان دا خبره نه وکړه ته ووټ پر ارچیک سلی خپله جنډه پیغمبر خو سره جنډه هم وه توره هم وه شنه هم وه سپینه هم وه اگه دا پرچم نبوي چوک حق لري بیا خو به دا امارات اسلامي افغانستان والو به خپله جنډه چې کوم ده وي چې دا موږ والا پرچم نبوي ده دا مکه چې چېرته ده سعودي عرب حکومت به وایي چې موږ والا پرچم نبوي ده نه نه دی په چې ورزورور ده دی وایي ما والا پرچم نبوي ده پلار یې دا نه وویلي مفتی صاحب ټیم وال څوک یاد دي هغه دا خبره چېرې نه کړې چې دا ما پارټۍ جنډه پرچم نبوي ده دومره خبره کوي وایي دا کتاب چې کوم ده دا قرآن کریم ده خدای رسول ته وګوره دا قرآن کریم 1400 کاله مخکې نازل سوی ده څوک خبر و چې ته به پیدا کېږې بیا به ووټ په غواړې 1400 سال مخکې کتاب نازل سوی ده ګرد کائنات باندې ټول امتونو لپاره رهنمایي ده د اسلام دین تشریح ده حضرت چې کوم د خپله ګټې لپاره وایي دا ما ول کتاب چې کوم ده که نه دا ته د تشبیه قرآن کریم سره ورکوي دا بدعت ده دا شرک ده دا ګناه ده او دته خلک وایي که نه چې ملا ته مه ورغږېږه ولې چې خلک دا ګڼي چې ملا چې کوم ده د دین یې جیب کې پروت ده او خدای چې درواغ وایي لاس ورته به ورغږېږو بیا وایي چې دا وایي چې دا جنت ټکټ په بیا زه درکوم چې دا ووټ راکړو مخکې تقسیم کړي دي دلته تاسو کلیوال ملا ویلي دي چې واجب ده چې نه ورته کوم کتاب چې لیکلي دي یوه مسله وشوه شریعت یو پهلو وشوه چې دا تا ته ووټ ولې چې دا واورو اسلام چې د ووټ تصور نشته اسلام خو خلافت او ریاست تصور په دې و چې حضور کریم خپل د کډې نه څوک خلیفه نامزد نه کړ حضرت ابوبکر صدیق په مشاورت سره خلیفه سه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه و خو د کور ورور زوی نه و بیا دې نه بعد حضرت ابوبکر صدیق خپل زمن و حضرت عبدالله بن حضرت ابوبکر صدیق جلیل القدر صحابي و بیا به هغه دور هغه و بیا ویلي چې دا ما ول زوی چې کوم دا به خلیفه حضور کریم حدیث ته چې ما سنت پي ما نه بعد به د خلفاء راشدین سنت فالو کړو حضرت ابوبکر صدیق چې کوم د شورا جوړ کړه هغه حضرت عمر جوړ حضرت عمر بن الخطاب خپل زوی هغه زوی نامه حضرت عبدالله بن ابن عمر الخطاب عوام جيد او راوی هم او ډیر جلیل القدر صحابي خدای نو وی چې دا ما زوی بچ کوم د خلیفہ جوړو هغه هم شورا حضرت عثمان جوړ چې دا بلې قبیلې نه او بنو امیه نه و یا قریش بیا حضرت عثمان نه بعد حضرت علی نو دای د دو سنت خدا سنت دی په جان نه اطلاق کوي دا وایي چې نه دا ما زوی به وزیری دا ما زوی به لکۍ چې مې نه ما زوی به ټانګ چې مې نه دا کوم یو حدیث شریعت یو خبره وکړه چې دا تا زوی په کومې کاتې چې دلته راغلی ده چې ته د جمعیت یا د علم خبره کوې یا د مذهب کارډ استعماله بیا به درته وایي چې مذهب چې چېرته روا دي دا 12 لکه خلکو چې تا تعلیم مفتي خطیب نه میلاوېده چې لکۍ نه دې کړی وی دې نه بعده جنت ټکټ ورکوي وایي چې زه عالم یم انبیا دا علماء وارثان دي ووټ خبره به چېرې نه وکړي چې شریعت چې دا ووټ ما پارټۍ ته ورکول دي ځکه چې ووټ تصور نشته اسلام چې نو دی په بلې ورته تاوسي چې چونکې زه عالم یم او انبیا ورثه دي
نو عالم ته به ګورې که نه او حدیث ته چې دوه قسمه عالمان به قیامت چې نږدې کېږي یو به ښه عالمان یا یو به خندني عالمان نو لہذا د دې عالم کردار ته به ګورئ آیا غلی پیغمبر په سنتو روان ده د خلفای راشدین په سنتو روان ده نو پیغمبر او خلفای راشدین خو د ټکي ټکي حساب ورکړی ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو صحابي راغی وایي دا مال غنیمت چې تا ته چکاله میلاو سره دا تا ته جوړه کړه دا ما چکالې نه جوړه نیمه نه جوړېږي نو دا خو لکه تا ځان ته غټ څادر اخیسته د خلیفه یې وخت نه پته کوي نو حضرت عمر خپل زوی حضرت عبدالله ابن عمر راوغوښته وایي ته جواب ورکړه او ورته وایي چې ما ته هم مال غنیمت چې چکاله میلاو دا خپل چکاله مې پلار ته ورکړه په دوه چکالو یې جوړه کړه هغې حساب یې ورکړه ده نه یې پوښتنه وکړه چې دا ګاډي دا تورونه دا دوره ګرځېدا دا پارټۍ دا سیاست دا په چیش کوي وی غیبي امداد در روان ده غیبي امداد چې درته راتلی بیا به د نواز شریف نه 50 کروڑ روپۍ نه اخیستې چې در نه دی پکوله غیبي امداد چې درته راتلی بیا به دې دا نه کول چې دلته دین په نام ووټ واخلې 93 چې بېنظیر ته 97 چې نواز شریف ته 2001 نه بعد مشرف ته 2008 چې زرداري ته 2013 چې مریم نواز ته دا خپل ول دا ایمان یا دین په نام ووټ اخیستلی چې کوم دا دی هغو ته ورځي لوټ کړي عقل نه کار واخلو خلکو زرداری ته د تاول ایمان په نام یا دین په نام ووټ اخیستلی سره دا د اسلام کوم خدمت ته چې دی زرداري ته ورګډ شي یوه معاهده دې وشئ 50 کالو چې دی دا وشئ چې د اسلام د کوم خدمت کړی ده کومه انساني دې کړې ده کوم قانون دې راوړی ده چې د اسلام ته وکړه مال یې جوړ ده چې ووټ ابو جان ته لګیا ده د ول دغه اسلام ده په 75 کروڑ جان ته په اسلام آباد چې MSC روډ باندې بنګله واخیسته 84 کروڑ باندې لکه پاک WD ول فند 5 کروڑ په کاري خرج کړ زوی وزیر و اوس کام چې بیا ولر د خلکو ته ورته ما ته ووټ راکړو ټول یې پوسټونو کوي په بیه خرچ کړل وو دین له 10 کروڑ زرداری نه واخیستل پلار یې ورچکسله و یا ولک نه مځکه اخیستې وه په ټانک روډ یې وسته ده ا دې ورچکس مشرف نه واخیستل هلته یې واخیستله 300 کناله ډي خان چې هلته چکشیزاد اسلام آباد کې یې واخیستله دولت ته ګوره هیڅ کاروبار یې نسته د ده پلار تاسو ته معلوم و 3 کوټې کچه او یو ټینګ دروازه یې وه ډانډه به ناسپتي به په لیکلي بیا چې کوم د دغه دلته به لکۍ ته راته د مشرانو ته به یا دي 15 روپۍ چندې ته به د موټر ټیکسي کړی و عزت خان منرخیل ډرایور به و ورسره اوس ارباو روپۍ جایداد یې جوړ کړو خو مړه خور یې نسته اوس څه چل کوي درواغ هم وایي یا بدماشي هم کوي ورور یې راغی ما ته پیغورونه راکول پلار مې شهید دی چېرې شهیدانو پیغورونه کېږي مخ یې ورک سه دښمن دې نام واخلي ورته مې ویله مالکه تکړه یا لالي یې بیا د دښمن نام مې واخله نام مې واخله بیا دومره سوپه وکړه وینه مې کړې وه که نه تېلې بیا چې د پلانکې د دښمن نه یا منټه خوراک خو دومره کوي چې ته خوراک وایې کشمیر کمیټۍ چیرمین روش پر باندې 40 لکوی مستې پیچ شي بل ورور یې نه عطاورحمان نومېږي تاسو به لیدلی چې رواني ته به وایې چې دا لکه چې په څلورګونې ده که په پښو روانه هغه نه 25 کیلو دار دکښنه وه 25 کیلو یې چربي جنګ یې وکښله غړسله وکړه عمران خان ته پیل ورولګو ځنې غوسو کوو ژوند کوو بیا تقریر ختموو
یا دغه د دین دغه د شریعت دا رنګ نمبر د خلکو شپې تکلی چې کوم د غلط کړي یو دا یوه خبره مې وکړه دا په ویډیو مې وکړه په چیلنج ورته وایي چې راشه جواب ده دی او جان ناګه جوړ کړي دي چې کیسې جواب ورکړي لا ورغړي وای جمعه پسې وژغېدل دا شکل ته دی وګوره جمعه ته وګوره او بیا خامخا د پدرمان نه ما داسې غلط نه اخیسته چې کله د خپل خوښه کړه مې تاسو خو په غلط نمبر باندې پښه چیښله لومړی ماموره خو ګڼ عمران خان دپاره عمران خان دپاره خو موږ نه پولیس منه نه مو ادارې منلې نه حکومت یو منټ په دا ګرد پاکستان چې په دا ټول سیسټم موږ منډه جوړه کړه ته پکې لا کوم جنرال او اوس د پیپلو منې کړی چې ما دا وایو چې پنځلس داسې کیسې مې درته ایښې دي غم مه کوه اوس مو به ملا ته ما به مرګیا خلاصوي دا خوله ویته کړه زه به دې اوس په دغې خولې ویتولو باندې به دې داسې سړوو لکه فروټ کې چې چلمستا یې دوره سروي دي درچې دوره کیسې دي درچې اته کاله مې ورسره تېر دي هر شي ورته پته ده نو لهذا دا نور به په کیستونو درته کوم مروتو لږ ونه خوله دې ویته کیسه درته یخې کړو تا په غزني خیلو خانانو لار جوړوه بیا به دې هغه پسم کړي شریف خلک دي وایي چې چلو جنه ملا سره مې دې چیړ نه یې کړی موږ خو په خپله ملاګان یو راجا څه درته ویل شوی نه دې د جومات مالک ګڼه نه دې د مدرسې مالک ګڼه مدرسه یې ما ده جومات یې ما ده طالب یې ما ده او واوره اخیرنۍ خبره دغه چې کوم تاسو تربور ده که نه سلیم سیف الله خان واورو دته مې دا کیسه ده غزني خیلو اته ورته موږ ووټ درکړی ده بېګو خیلو پاس کړي مو هر ور په خپل پولینګانو باندې ما درکړی ده ما پلار درکړی ده دا یو ورته موږ حق وو چې د خپل ښېګړې بدل ورغوټ کړو واوره په کار دا وایي درته درسره ما ښه تعلق و اتیا کاله عمر یې ده خدای دې بیمارۍ نه شفا ورکړي علي وګوره نه دې نه اوس پوره ده نه شورېدی شي تر بروکه بیا شورېدا ته مو کوو بیا به بیټرۍ ورته لګوو نه شورېدی شي نه دې پوره ده خو مطلب دا ده چې په بل ځای چلېږي نه زه دا درته وایم ټول ولس ته وایم چې دا د کام ذمهداري چې ګپ نه ده نه مې شوق و نه مې الیکشن په عمر کړی ده دا اول وردرېدلی چې ودرېدلی اوس مې دې ته ملا تړلې ده چې د خپلې ضلعې د ټولو قومونو د مربوطو وزیرو بیټنیو خټکو چې نور څوره واړه قومونه دي افغانان دي جټان دي ټولو خدمت به کوم دا بچي به داسې نه وي 50 اربه روپۍ چې کوم دي د تاسو تر بور چې کوم د غزني خیلو خان بل څوک نه ورپرېږدئ چې د لکي سیم ورته د دې ضلعې حق وباسي دغسې چې کوم دا ملا ورچیک څه سیپې کې رانه بوتو زوربند ایلفیلډ چیرې چیرې شورې ګردنیا دا مې تربور د ما سره شوري اوس واورو تربور خو ما ول څه تربورونه دي کیسه به ته وکړې پښتانه دا واورو تربور دوه کیسې وایي یو هغه تربوري چې هغه په یو یې ترز وایي تخته تربور وایي خو دا ترز باندې داسې لکه جان ټیک ده که نه یو بل هغه تربوري چې هغه ترز وایي دي دا یې واورو
دا ټول پښتانه یې وګورو په خدای په ایمان به د کله چې کوم د جان تربور نه ګڼي همیشه به ترله درنه جوړوي ما تربورونه دي ملا سره چیرې رښتې دي اوس چې رښتې دي نو اوس نن سبا لګیا دي بېګوښېلو چې شوري اوس ما دغه تربورو ته واړو عمر عزت ورکړی و ډېر عمر تېله چې یاره نه نیتکوټي دي ما وی دغه یو غړوکی عمر ده په خوښۍ به در سره تېري خو چې اوس مې ولیدل که نه اوس دا احساس درته وسو چې دا کوم دی دغه تربوري که نه قسم نه ملا نه کسی درته ولاړ وی بیا یې ووټ نه راکوه اخیرنۍ خبره زده کوم 8 فروری نه بعده به که چېرې غلط شلل خلک په پیسو لا دغه چې کوم ده ملا په د غلطو د دعوو باندې یاد لرو نه به شیر افضل مینده و نه به طارق سعید مینده و دا واورو دغه خاورې خدمت مو په زړه چې یوه جذبه ده په خدای قسم لاس په موږ د ګڼ پاکستان در باندې نظر ده چې د مروت په خپل مروت سره څه کوي فیصله تاسو د 8 فروری او لا به پښتو ګټو ننګ به ګټو غیرت به ګټو نام به ګټو او یا به چې کوم دی دا شپېته کالو راسي چې دا مسلط دا مخلوق ته لا به بیا دغو چې یو ګټو فیصله یې تاسو ده موږ د عمران خان سپیان یو عمران خان مهندس به چېرې خدای دې ګټه راکړي په شکریه به ته راځو او دلته به بیا ښه ډېر ټیم در سره تېروو دا کلی مې ډېر خوښ شي الله مو آباد ساته زنده باد